په پاکستان کې یو ځل بیا د نوو صوبو د جوړښت بحث بیا روان شوی دی. یقینا د نوو صوبو جوړښت صرف دا د وی چې د یو جغرافیایي تبدیلی وي یا د نوو د نقشو جوړښت وي. د نوو د صوبو د جوړښت سره همدا وخت چې بنیادی د خبرې تړلې دي دا غدا چې کوم فیسکل فدراليزم دی یا د اختیاراتو ډیولوشن دی. د دې مين مقصد او مرام وداوي چې د خلکو ستونزې په ګراس روټ لیول باندې د دې پر دهلیز باندې حل کولو چې کوم بنیادی د تیم دی د دې پروگرام یعنی پبلک سرویس ګډ گورننس د خلکو د عامه خدماتو کاغه د تعلیم په برخه کې وی کاغه د صحت په برخه کې وی ک نور د پبلک ویل بینګ لپاره د حقوق کارونه د دوی پر خپل د لوکل سنځو مسایل باندې حل کولو لپاره ضروری دي. ته په دې کې مهمه خبره ده چې دغه د صوبي فاینانشلی د ریونیو جنریشن توان ولري د خپل ځان لپاره د وسایلو د نورو داسې کاغه فیسکل وی کا مانیټری معاملات وی په دې کې یو سل سفیشنت میکانیزم ولري چې بیا د ځان لپاره یو د پلانینګ ډیولپمنٹ پروګرامز چې دی یا نیډ بیسډ د منصوبه بندي پرمختګ ورکړي. د نوو صوبو جوړښت سره سره بای چې دغه خبره هم پر ځای پاتې سي چې د لوکل گورنمنت یا د چې کوم بلدیاتي ادارې دي دغه امپاورمنت ضروری دی. یعنی د اختیاراتو د ټاپ څخه تر باټم پورې د ډیولوشن د اختیاراتو تفویض ضروری دی. د دې مين مقصد به هم دا وي چې خلک د هغه وطنونه یا هغه لري پرتی سیمې ریموټ ایریاز رورل ایریاز چې تر هغه پورې یو پیرل ډیولپمنٹ نوي سوي یا مساوي د ترقی پروګرامز چې دی الته پیل کړل سوي نوي یا د حکومت توجه لاندې نوي راغلي. نو د نوو صوبو د جوړښت سره دوی خپل هډ کوارټر نږدې لرلی سي خپل ستونزې خپل مسایل خپل کوټا سیستم خپل لوکیشنز او خپل اسمبلی یو د انکلوسیونس وزیات سي او د خلکو په حکومتي معاملاتو کو د دې ریسپانسیونس د دوی ذمہدارانه دغه چې دغه روي دغه سره نوري پیاوړي کړل سي. مین مقصد دا چې د نوو صوبو له جوړښت سره سره بای چې په ګډ گورننس یعنی په شو حکومتولي باندې هم زیات فوکس وکړل سي. د شو حکومتولي معنا په دې چې د اکاونټیبিলিټي یا د ترانسپیرنسي وي د خلکو په حکومتي چارو کو د دې دلچسپي او پارټیسپیشن زیات پاتې سي. نو به هم دغه وخت چې د پاکستان د آبادی اوس هغه پاتې نه ده چې کله په 1920 کې و. نو اوس د دومره لوی آبادی سره چې د 2023 د مردم شماري مطابق چې تر 40 کروڑ څخه زیات آبادی ده. نو د دې لپاره باید چې نوې ډیویژنز نوې اډمنسټریټیو یونټس چې دیغه قائم کړي چې ستونزې او مسایل په چټکۍ سره حل کړي.